السلام علیکم ملګرو، زم فضل نبی. ملګرو درې څلور د مخکې د شاکوټ علاقې نه یو ویډیو وایرل شو چې په آی کې یو مقامي خلکان چې کوم دی هغه یو پړانګ چې وته وي چیتا هغه قتل کړی او هغه سره هغه تصویران او یو ویډیو هغه ویډیو ډیره وایرل شو. په هغه ویډیو باندې چې کوم دی د حکومتي خلکو او خاص تر ورلد لایف چې کوم دی هغه به ډیر سخت اکشن وشتو او هغه ملزمان چې کوم هغه ته رسایي وکړه ځکه چې هغه وایي دا جنگلي حیات چې کوم دی دا زمونږه د معاشرې ډیر نایاب دغه او هغه باندې ای اکشن وشو. هغه ملزم چې کوم دی هغه گرفتار کو او نن هغه د قانون په دایره کې راوستو او هغه جرمانه کو. د دې ټول خبره چې کوم دی نو هغه مو ته د الحال بیانې د زموږ د علاقې رینج افیسر هغه له امیر خان. امیر صاحب دا ته و چې دا واقعي چې شی و د دې واقعي مطابق زم ناظرین ته وای او بیا د دې په نسل مبارک وای چې دې نسل څنګه نایاب دی او د مقامی خلک سوي دي د دې نوم څه دی. بالکل دا داسې کار دی چې تقریبا د درې ورځې مخکې په شاکوټ بالا کې چې کوم ځای کې دا کویل ماین دی نو په هغې کې داسې یو واقع موږ سره ناخوشګواره شوې وه چې په یو کامنلی پیټ چې ته لوکل کې چې کوم خلک دی ورته چیتا هم وایي، ورته پړانګ هم وایي، ورته ګلدار چیتا هم وایي. نو هغه یې قتل کړی او بیا په سوشل میډیا باندې د هغې د قتل چې کوم هغه ویډیو وه نو هغه وایرل شوې وه چې ډېره ګروپونو کې شیر شوې وه. په یې باندې بیا زموږ چې کوم ډیویژنل وایلډ لایف افیسر دی نعمت الله خان نو هغې بیا زما په نگرانۍ کې یو ټیم تشکیل کو. بیا مونږ لاړو متعلقه چې کومه علاقه وه شاکوټ بالا مونږ هغه ایریا وزټ کا. هغه ایریا کې مونږ وکتل دا چې بیا کوم ډیډ باډي وه هغه مونږ وکته. مونږ خپل اثر رسوخ پوچ گچ انویسټیګیشن مونږ پای کې وکړو چې کوم ملزم و هغه مونږ هایلایټ کو او ملزم چې کوم دی نو هغه مونږ گرفتار کو او هغه نه مو د زموږ چې کوم د 2015 وایلډ لایف بایو ډایورسټي ایکټ دی نو د هغې مطابق مونږ 2,50,000 روپۍ جرمانه واغشته. د دې نه علاوه چې دا کوم موږ سره کامن لیپټ دی دا موږ سره یو داسې سپیشیز دی د وایلډ لایف چې دا ډېر نایاب نسل دی. دا موږ سره په خیبر پښتونخوا کې په یو څو علاقو کې دی موجود دی چې پای کې یو موږ سره د خټکنامې دا علاقه ده، موږ سره د نظامپور علاقه ده. نو دا ډسټرکټ نوشهره چې کوم دی نو دا عموم چې کوم دی نو د دې دپاره چې کوم دی نو یو د رهایش دپاره یو ډسټرکټ دی، یو علاقه ده. په دې کې دا چې کوم دی نو په خټکنامه، په منعي، دارخیل او په نظامپور کې په صدوخیل دا شاکوټ دغه ایریا کې چې کوم دی نو دی خپل ګذر بسر د اوس نه د ډېر ټایم نه چې کوم دی نو دی کوي. او دا موږ سره زه دا هم ویمه ما ورځ یو اویرنس یو ویډیو پیغام هم چلو چې دا تقریبا 11-12 دانې دغه ځای کې نور هم دي. نو موږ له عام عوام له پکار چې موږ د دې چې کوم دی نو تحفظ چې کوم دی نو هغه وکړو. امیر صاحب دا ته وایي چې دا خطرناک لکه چې دا پړانګ نوم چې موږ اخلو زمونږ په وجود باندې زلزل راځي ٹھیک شو لکه دغه خطرناک دا نسل چې کم دی دا ګلدار چې دا د دې نسل دا څومره خطرناک انساني دغه لپاره خطرناک کېدای شي. نه مونږ به دا وایو چې د ډېر ټایم نه مطلب دا دی چې دا خو دغه ځای کې اوسېږي. دا د دې چې کومه ایریا ده د در ادمخیل نه والې تر اټکه پورې چې دا څومره بیلټ دی دا چې کوم پهاړي سلسله ده په دې کې دا دی. نو اوسه پورې مونږ ته داسې قسم سره رپورټ نه دی راغلی چې دی په یو انسان باندې حمله کړې وي. دا حمله صرف او صرف په هغه وخت کې کوي چې کله دې ته دا انسان نه خطر چې کوم دی محسوس شي نو دا په سیلف ډیفنس کې صرف او صرف اټیک کوي. ادروایز دا چې کوم دی نو د انسانانو نه ډېر سخت یېرېږي. خو زه عام طور باندې دا بیا وایم خلکو ته یو پیغام ورکوم که دا تاسو چېرته کې وګورئ نو تاسو په دې باندې د ډز یا د دې د قتل کولو کوشش مه کوئ. تاسو په هغه ځای کې کوشش دا کوئ چې لږ غوندې کې شور شرابه جوړه کړئ نو د انساني د شور شرابې نه ډېر سخت یېرېږي. دی به د هغه ځای نه تښتي. بجای د دې که تاسو سره یو پیستول وي یا دغه وي نو تاسو دا مهرباني وکړئ چې تاسو په هغې باندې چې کوم دی نو ډز مه کوئ او تاسو هغه ځای کې کسان راغونډ کړئ شور شرابه چې وکړئ نو دی به تاسو خپله تښتي. که تاسو سره د شپې وي د شپې تاسو دا کوئ چې لایټ د ده په سترګو باندې چې لایټ تاسو واچوئ نو لایټ سره چې کوم دی نو دی تښتي. نو نور چې کوم دی نو انساني دغه ته چې کوم دی نو هېڅ قسمه نقصان دی نه ورکوي. ناظرین تاسو د امیر صاحب خبرې واورېدې چې دا چیتا چې کوم دلته کم نسل دغه دی پایږي دا ډېر نایاب نسل دی. موږ له پکار چې موږ د دې نسل حفاظت وکړو ځکه ټوله دنیا کې دا نن سبا نایاب کېږي او ټوله دنیا د حفاظت کوي دا کوي. نو موږ هم د پکار خو د څنګه امیر صاحب وایي چې دا خطرناک نه دی، دا بالکل خطرناک نه دی او دا د انساني دوست هم کېدای شي او که چېرې دا فرض کې انساني باندې حمله کېږي نو انساني د خپل ډیفنس دپاره دا هوایي فیرنګ کولی شي یا نور دی تښتولی شي. نو دا یقینا ملګرو مونږ به دې تحفظ کوو ځکه دا زمونږ جاني دغه چې کوم دی جګني حیات چې کوم دی هغه زمونږ د معاشرې لپاره یو حسن دی. ډېره مهرباني. والسلام.